تاسو قتل مرګرو ټولو ډېر خپل خبرې وکړې مشورې ډېر ښه ورکړې محمد جی ډېر زبردست تقریر وکړ ډېر زبردست مرګرو کې جذبه پیدا کړه مخالف ولا شکست نشي ورکول د الله په فضل چې تاسو خپل را پاسې دی نو تاسو سره د مقابله هیڅوک نشته دی وخت کې په پاکستان کې 80-90% پی ټی آی دا او دا بقایا پی ډی ایم دا ټول جماعتونه دا دغه 10-15% دی په ټول پاکستان کې خلک دایته کینی نه سو دلته زمونږه د سپیکر صاحب منظور شوی چې کوم کیس پای ته باغی زمونږ د ارور د ټوپۍ چې د مسلم لیگ نون نه ولاړ دی نو دې په خلک شاملای و دا خو دا خلک مون په دې پوه دی چې دا خو د عمران خان او د اسد کیسر سکیمو او هغه منظور کړو دې ټوپۍ لپاره یو ځل 12 کیلومتر او بیا 24 کیلومتر نو زه خپل د ټول د ټوپۍ دی رونو توام چې والی تینا پیپ تینا والی دا ستاسو حق تی دا تاسو لا اسد کیسر یو تحفه در کړی وه خو د بدقسمتۍ نه زمونږه حکومت د وخت نه مخکې ختم شو هغه پایپ راغلی دی او چې دا کم د محکمې د غداران ورسره ملاو دي د دی نه به انشاءالله د 8 فروری نه پس به د دی نه تپوس کوو چې دا د چا سکیمو او د چا دلته راوړی او ته د چا په لاس لګې نو دی سره به حساب کتاب د 8 فروری نه بعد انشاءالله کوو زمونږ دپاره ټول زمونږ چا سره ذاتي جنګ نشته دا سیاست دی زمونږ خپل یو نظریه ده مونږ په خپل یو نظریه ولاړ یو زمونږه میشن د دې خپل علاقې خدمت دی د دې ملک خدمت دی په دې ملک کې مونږه انصاف غواړو په دې ملک کې مونږه د برابرۍ انصاف غواړو چې هغه نن په دې ملک کې نشته د غریب دپاره یو قانون او د امیر دپاره بل قانون تاسو وکتل چې هغه بله ورځ د شپې په کم په 12 بجې سپریم کورټ فیصله ورکړه او د صوباړې نشانې د پی ټی آی نه واخیسته دی لا شرم پکار دی دغه خلکو له شرم پکار دی چې په داسې وخت کې چې الیکشن اعلان شوی دی او نشانونه یې لاټ کېږي او په داسې موقع کې تاسو د دی نه بیټلی د دې صرف مقصد دا دی چې دا خلک کنفیوز کو خلک غلط کو خو خلک هوښیار دی دا قوم عمران خان بیدار کړی دی دی به د عمران خان دې پټو ته ګوري دی به نشان ته نه ګوري انشاءالله چې دا کونتره ده او که دا ویلچیر دی انشاءالله هر سړی په دې پوه دی چې د رنګیز نشان کونتره ده او د اصل کیسر نشان ویلچیر دی انشاءالله دا نشان ټولو خلکو ته پته ده خو زما تاسو ته دا خواست دی چې تاسو هر کس د دې نه خبر کوي وخت کم دی نو کس ته دا نشان ورسوئ ضرور شهباز شریف د دریو وختو د 50 روپو په سټمپ پیپر باندې د دریو وختو اجازت واخیستې چې د دریو وختو نه مونږ یې ته بیاو او دی به واپس راځي زه عدالت کې دا ګارنټي ورکوم چې دی به واپس ځیریږي راغی واپس څلور کاله بعد راغی انا راغی چې د پیریانو ماماګانو ورته ووایي چې ته به ګټې موږ به دې ګټو او راځه ته دې ملک ته اوس هم هغه عوامو ته مخامخ کېږي نه خو انشاءالله دا عوام دا عمران خان دومره بیداري پیدا کړې ده چې دا اوس غلطیږي نه